نو د دې واقع په ابتدا کې به موږ یو څلور خبرو ته خیال کوو. لومبی نمبر د اصحاب کهف څوک و، دا واقع څنګه راله. دویم قول دا دی چې دا غار کوم ځای و. دریمه مسله دا ده چې موده د خوب څومره و، دی څومره زمانه ودو. او څلورم باز دا دی چې اصحاب کهف اوس ژوندي دي او که نه. دا څلور خبرې به کوو. نو قرآن کریم خو د رشد او د هدایت کتاب دی، دی خو واقع نه بیانوي، بس دی خو صرف هغه ځایونه بیانوي چې د کوم ځای نه خلکو ته هدایت مقصود وي. قرآن موږ ته هغه مواضع بیانوي، هغه ځایونه بیانوي چې د هغې نه مراد د مخلوق هدایت وي، خیر خواهي وي. قرآن چې کوم دی نه کیسه نه بیانوي. خو بعضې تاریخي کتابونو چې کوم دی نه یو واقع بیان کړې ده، هغه داسې ده، تفسیرونه هم راغستې ده چې د عیسی علیه السلام د اسمان ته د ختونه 2,500 کاله وروستو د عیسی علیه السلام اسمان ته د ختونه 2,500 کاله بعد پرون کې یو بادشاه و، دغه نوم و دقیانوس. ډېر ظالم و بادشاه، ډېر ظالم و، بت پرست و چې څومره نیکان خلکو ناټولې قتل کړل، په خلکو باندې خپل روب واچو. او دغه مؤمنانو خلکو جسمونه چې کوم دین ځای په ځای چوکونو کې ځوړ کړیو چې خلک زمانه ویریږي. د دې بادشاه او د قوم چې کوم دینو طریقه دا و چې د دې په کال کې به یو میله لګېده، یو مذهبي عرس میله دا به دی کوله. انو هغې ته به دی ټول تلل. نو دا میله چې لګېدن دی ټول ورته لاړل. چې لاړل نو د اصحاب کهف چې کوم کسانو یا شپږ دي یا اووه دي یا اته دي، تفصیل به یې ته کوم انشاءالله. دا ټول د هغه ټایم کې د وزیرانو، د ګورنرانو، د لویو لویو خلکو، عهدیدارانو زامنو. نو په هغه زمانه کې به د عهدیدار د زوی چې کوم دی شهزاده په لاس کې به د سرو زرو بنګړي اچېدلي وو. دا به دلیل د دې پته به لګېده چې ګوره دا د صیب زوی دی. خو د دې کسانو په فطرت کې توحید و، د الله یووالی و. نو دوی چې کله هغه میلې ته لاړل او دوی تماشه وکړه، ویې کتېدل، هغه پوزیشن د نلته خو ټول شرک شروع، بوتانو ته سجدې وي، یو څه بل څه، هغه باندې ځای نه شوه. دی کې یو کس و، د هغه نوم دی مکسلمینا. هغلی غونته کې راغی او داسې غونې لاندې غلی کېناستو. دی کې بل دا ټول کسان دی چې و دی رالل، شپږ واړه تقریبا، او یو ونه و د هغې د لاندې کېناستل. خو د یرې د وجې نه یو بل نه تپوس هم نه کو، هسې نه چې څوک راکړي جاسوسي او پته ولګي. دیږي هغه یو ورته وي چې په الله مې قسم وي موږ تاسو ټول یو خبرې راوستي یو، راځئ چې حال ووایو. هغه ورته حال ووایي، بل هم دک کوي، زه هم دک کې راوستیم، بل وي مې دغه. ټولو په عقیده کې یو د هغې د وجې نه جدا شو. او په دې خبره باندې یو بل سرلوز وکړو چې حقدار د بندګۍ خو یو الله دی. دا ولې یاره دا بادشاه دومره ظلم کوي؟ نو دی ولګېد ځان له یو عبادت خانه جوړه کړه او د الله د بندګي شروع کړه. پوهېږئ که نه؟ خبره رو تلن بادشاه ته چا ووایي چې ته خو چې کوم دی نو د شرک خبرې کوي او خلک وجنې، خو ستا چې کوم وزیران دي او لوی لوی خلک دي، د هغوی زامنو راشه تا ته بغاوت جوړ کړی دی. وی ښه بادشاه وی دی راولئ. راوستل. چې راوستېدل نو دوی نه تپوسونه وکړل. دوی ورته موږ یو الله منو، موږ تا نه منو. وربطنا علی قلوبهم، راځي الله وی موږ کلک لړونه د دی. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وی زموږ رب الله دی چې اسمانونه د ځمکې پیدا کړي دي. بادشاه وی راشه وګوره. ویله وی دی خو وجنئ، د لاسو نه یې ول هغه د شهزادګۍ هغه بنګړي لر کړلو، هغه جامه یې دې لرې کړه. وی دی ووجنئ، شابسې پرېږدئ یې ما، دی خو ما ته په کور کې برغانډې جوړ کړی، زه خو نیم خبر.
چا ورته ووایي بعضې کسانو وی بادشاه خیر دی ستا د مقربینو خلکو اولاد دی نو وجنئ ما مهلت ولا ورکړه هفته 2 ورځې 10 ورځې نو چې مهلت کې قسم شو ښه راکني نو بس بیا به سرګورو نو بادشاه ولا مهلت ورکړو وی 2 ورځې بعد به راغواړم ما ته به ګوره خبر راکوي پرېږدم هنه د هغه مهلت نه دی چې کوم دی نه پیدا دا واغستې ده چې دی یو بار لړل یو بل ته یې تښتو نه وي دلته ګوره زمونږ دفاع نه کېږي نو روان شو د خپل دین د حفاظت دپاره روان شو تښتېدل چې په لاره باندې تلل یو شپانکۍ او ګړې سرولې هغه ول اواز ورکړه چېرته ځئ وی موږ دغه شانتې د بادشاه ظالم د بغاوت د وجې نه ځو هغه ظالم دی موږ ایمان والی یو شپنکي ورته یې زما هم دقه عقیده ده خو ما سره څوکونه زه سره هم زما سره روان شو تفسیر قرطبي وایي سپی ورپسې روان شو شپنکي سره د ګړو یو سپی روان شو دی به راشړه به روانې دی به شړ هغه الله تعالی ګویا نه کړه خبرې وکړې وی تاسو ما ولې ځان سره نه پرېږدئ زه به ستاسو چوکیداري کوم او زه غواړم چې د نیکانو خلکو صحبت کې پاتې شم دی ورته یې راځه سپی ورپسې روان شو دی لاړل چې لاړل نو ستړي شي نو یو غر نو پایي کې غار وایي ته وردن نه شو د پاره د دفاع مو او د پاره د دمیم سملاستل وی لږ آرام کوو بیا به مخکې څه پوزیشن جوړو نو چې سملاستل خانه دی وده شو لږونته کې ودو 300 کاله بعد دی سر راوچت کړه سپی د غار په دروازه کې پروت و دالی چې غوړولې وي په هغې باندې سر یې ودو دا سپی چې دا وروستنی خپې ځان ته راټولي کړي او دا مخکینی اوږدېږي او دا سر کې دي دکې ته وایي وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید او دا دی دننه په غار کې پراته دې کې چې کوم دی نو بادشاه د مهلت ورځ خلاصې شوې وی هغه ځوانان ناولئ سی به یې خو نشته وي ولې نشته شا به وایي چې د ملک څومره سرحدات دي ان هغه بند کوي شا به د دغې ملک چې څومره سرحداتو په هغه ټولو باندې پیره مضبوطه کړه وی چې دی دنه چې ته ونه تښتي ونځي دنه لارې ورته بندې کړې پوهېږئ که نه بندرګاهونه یې ورته بند کړل هېڅ پته ونه لګي بادشاه مایوسه شو بادشاه د دوی نومونه د دوی نسبو پته دا شایع کړلو لکه دې وخت کې ورته موږ اشتهاري ملزم وایو که نه اعلان یې وکړه که دوی مال چا راوستن دوره پیسې بول ورکوم واورېده دا بول ورکوم بس وخت تېرېده دقیانوس الله هلاک کو ساده یې تېرې شوې یو بادشاه به راته بل هغه ختمېدل دې کې چې کوم دی نو یو مسلمان بادشاه راغی دغه مسلمان بادشاه نه و بیدروس په خپله مسلمانو خو لیکن د کافرانو یو ډله د سره په دې خبره اختلاف کیو چې د مرګ نه بعد بیا ژوند نشته ده به دعا کوله خدایه دې خلکو ته نشانه ښکاره کړي چې دوی ما سره په دې خبره باندې متفق شي چې او د مرګ نه بعد دوباره ژوند شته نو د بادشاه چې نیک وي د دعا الله زر قبلوي ښه د بادشاه دعا حدیث کې راځي د عادل بادشاه دعا الله رد کوي نه څنګه چې د روزهدار دعا الله نه رد کوي داسې د بادشاه الله ولا دعا قبول کړه دلته کې اصحاب کهف خانه را بیدار شو د مازدیګر وختو د سبا وختو دی چې کله دی غار ته ننوتل نو د مازدیګري په ټایم کې دننه شو او چې راپاسې سبا وختو چې وی کتل بالکل ټیک ټاک برابر و خصمو نو یو بل ته منصوره موده تیر کړه اوږې مو ډېر زیاتو یا وی کنه چا وی موږ رس تېره کړه چا وی موږ 2 ورځې تېرې کړې چا موږ 20 ورځې تېره کړه چا وی بس الله ته به وسپارو موږ ته پته ځکه نشته چې دا نوکونه زموږ لوی شوي دي ویښتان لوی شوي دي نو دا ټایم به ډېرې ګورې وي دغه پرېږدئ خو د قیانوس به څه کېږي یار راسې لګېدلی دی که نه
وی بس روکو یې سړی یو ملګري ته ته لړ شه که نه تملیحه یې نوم تملیحه وی تملیحه دا پیسې والا دی بازار ته لړ شه خو خیال کوه د مسلمان سړي نه چې کوم دی نو ډوډۍ راړه ځکه هغه ټایم کې بت پرستو دا سړي نه غوښه ډوډۍ وغیره راواله چې مسلماني بیا به نور ګورو که خیرې خو چې لړ شي نو ګوره ته څه کوه په نرمۍ باندې خبرې کوه څوک دې ورباندې پوه نه شي ودې نه پېژني ډېر په طریقه باندې کار کوئ څوک دې ونه پېژني وي ښه تملیخه چې لړ یو نمبایي ته ودرېدی ما له ډوډۍ راکړه وي هو چې ده وله پیسې ورکړې داسې دي دا خو چې تر پخوانی زمانې پیسې دي وې دا پلانکي لاله راشه وګوره ته داسې دي خو ته یې ولکو دا خو هغه 200-300 کاله مخکې چې تېر شوي هغه پیسې دي که نه هغه بلته هغه خبره خوره شوه په بازار کې شور شو پولیس راغی ولې وې دا شان چل دی سړي مال دا پیسې راړې پولیس دی ونیسه څوک یې بادشاه لیبو ته اوس په دې هیبت راغی چې بادشاه لیبو ته بادشاه ورته ویل وایه څوک یې زه مسلمان یم ده ورته عزیز هغه کس یم چې هغه پخوا که تاسو اورېدلي موږ تلي وو تملیخا مې نوم دی او که نه ستاسو خو تاریخ ته کوم ځای کې وي وایي چې موږ یو غار کې اوسېدو بس وده شي و داسې ټوله واقع بادشاه ته وویله بادشاه خوشحاله شوي زما دعا خو الله جوړې قبول کړه ښه اوس به مې قوم ته دا پته ولګي چې الله مړي څنګه ژوندي کوي 300 کاله بعد تاسو ژوندي کړئ نو الله به تاسو څنګه ژوندي وګوره بیا بادشاه دی ته ووایي چې تاسو داسې وکړئ چې موږ تاسو سره ملاقات کول غواړو دو دی راځه چې ځو ځان سره یې راوستېدو او امنو بیا اسلامو ټول طرفو ته چې راغی نو بادشاه او ملګري ورسره بادشاه ته بار ودرېږه زه ځم چې خپل ملګري اول خبر کم که نه هسې نه چې ای باندې سیر او هیبت ستا د وجې راشي کن مونږ پسې رالو ای خو نه خبر که نه نو دې کې بیا علماو 2 قسمه کول لیکلی دی بعضې تفاسیر وایي چې کله دا ملګری دننه لاړو ویې کتېدل نو نور ملګري وفات و بس او دیم چې لړو نو بس پرېوتې د وفات شو بادشاه چې کسان ولیکل ویې خو چې ټول مړي دي وده دي او بعضې وایي نه دی لاړو نو ملګرو ته چې ملګرو اسلام راغلی دی غلبه راغلی ده او مسلمان بادشاه دی اوس یریږئ ما بادشاه زموږ ملاقات له راځي وایي بادشاه راغی دی سره ملاقات وکړو بیا د هغې نه بعد دی وفات شو بهرحال دی بیا وفات شوي دي دا خو واقع شوه د دی اوس دا خبره چې دا غار په کومه علاقه باندې دی یروره موږ د څه لپاره ځو چې موږ یې ګورو خو یو حدیث کې روم راغلی دی چې د روم په علاقه باندې دی معاویه صاحب عبدالله ابن عباس یو جنگ له روانو صحابو سره نو معاویه صاحب څه ملګرو ته ورشئ ته وګورئ چې دا غار دی دغې روایت د معلومیږي چې دا د روم په علاقه کې دی څوک وایي ترکو کې دی څوک وایي غرناطه کې دی بالله قسمه اقوال پکې موجود دي ښه خو زما خپل ځاني عادت دارې طبیعت مې دارې چې یو ځای کې پیدا د سبق نه که نه نو هغې کې څه بیا وخت نه ضایع کوم څه لاسې دغه پې کوو واورېدو څه له پې دومره ډېر ټیم هلو چې ګینې موږ په هغې پسې دغه کوو بهرحال علماو پکې لیکل ډېر کړي دي خو چا ته صحیح معلومات نشته دی ښه بس یو واقع والله مخې دا واقع مې دې لپاره ویل چې وروستو آیتونه په دې باندې ولګي نور دوره کیسو ته ځه نشي دی کوم ځای دی دا څنګه دی څه دي موږ څه ته روان یو چې کېن هلته ځو ګورئ ورته ښه اوس آیت ته اذ یاد کا وقت اول